अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम अल-आया। व सुइला जाबिर इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه. مصنف ابن أبي شيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، مسائل رمضان کوس پر دریم روز ورځ کې زتا سو اټول حضرات ته خوش آمدید یم. نن به مونږه هغه شانو په حواله سره گفتگو کوم چې کوم شانو سره روزه متیږي یا نه متیږي. نو مونږه د مخکم عرض کړو چې روزه څه ویل شي. روزه ویل شي درې شانو خپل ځان بچ کول. بستری ته جما، ازدواجی تعلق هم بستری او کھانے پینے نه ځان ستن د روزه ویل شي. نو اول شی کوم دا جما، هم بستری، ازدواجی تعلق. کا یو کس کوم دا رمضان کې په هېرې سره وته یاد نه و، روزه ورته یاد نه و او خپل خځې سره کوروالی وکوم بستری وکا، نو فقها لیکلي د سره روزه نه ماتیږي. اور همدارنګې که یو کس ته یاد وو بیا هم بستری وکا، نو بیا خو روزه ماته شوه، قضا هم په واجب ده او کفاره به هم ادا کوي. یعنی 61 روزې به ټوټل نیسي، 60 روزې کفاره اور یوه روزه چې کوم ده په قضا په صورت کې ټوټل 61 روزې کفاره حواله سره انشاءالله مخکې مسائل عرض کوم. اور که یو کس فقها لیکلي دي خپل خځې سره چې کوم ده صرف بوسو کنار وکړو اور دی په نتیجې کې هغه نه منی انزال فریغ نشو، صرف بوسو کنار وکړو، نو د سره روزه نه ماتي. لیکن فقها لیکلي دي روزه په وخت کې بوسو کنار کول دا مکروه دي. همدارنګه که یو کس کوم د خپل خځې سره بوسو کنار وکړو، پیار ورسره وکړو، خو هم بستری ازدواجی تعلق قائم نه کړو، بار بار کوم دا فریغ شو، انزال وشو، نو داسې صورت کې د روزه ماته شوه، قضا ور باندې شته لیکن کفاره ور باندې نشته. همدارنګې که یو کس کوم دا سړی خپل لاس سره کوم دا منی وبسي، کوم ته مو مستزنی یو، نو دا کار خو صحیح نه ده، جایز نه ده. لیکن کچا روزه په وخت داسې وکړو نو روزه ماته شوه، قضا ور باندې شته لیکن کفاره ور باندې نشته. همدارنګې که روزه په وخت کې چاته احتلام وشو، نو احتلام سره هم کوم ده روزه نه ماتیږي، روزه برقراره ده. همدارنګې که یو کس کوم دغه نه خو هم بستری کړې ده او نه خو بوسو کنار کړی دی، پیار هم نه دی کړی خپل کور ور سره، همداسې کوم دا کور ور سره ناستو خبرې کولې، روزه په وخت کې شهوت له خبرې شروع شوې اور غته کوم دا انزال وشو، فریغ شو، نو داسې صورت کې روزه ماته نه ده، روزه نه ماتیږي، روزه برقرار ده. همدارنګه کچېته مطلب د روزه په وخت کې چا ته غلط خیال راغلو یا غلط شی وکړو، روزه په وخت کې غلط شی کتن یا غلط خیال وستن دا دینه خدان ستن پکار دي، غچا سره داسې وشو او پخپل لاس ما سينو لګولې غنه انزال وشو، فریغ شو، نو داسې صورت کې کوم دا روزه نه ده ماته، روزه کوم دغه برقرار ده. هم نه فقها لیکلي دي چې بعض اوقات روزه کې کوم دا کچانه مطلب داسې راشي چاته خوان شهوت راشي، خو صرف معمولی غونته اوبت نه وځي، لایسداري اوبه معمولی غونته ستغه په وجه باندې لکه انسان یخ نشي، ठंडा نشي، نو داسې صورت کې کوم دا د سره روزه نه ماتيږي. او کچېره چانه وبو دونه ذاتی و دي څنګه سره شهوت انسان ختم شي او بالکل یخ شي ټنډا شي انسان،
نو داسې صورت کې خو بیا ظاهره خبره ده که چا مثلا قصدن داسې وکړو تاسو ته عرض وکړو سو بیا دې سره روژه ماتېږي. اور همدارنګې بعض اوقات کوم ده خلک متیازې کوي که نه تشي متیازې، نو بعض اوقات هغه سپینې اوبه وځي، مثلا فقها ودي وایي، نو په هغه سره هم روژې کې څه فرق نه راځي، روژه نه ماتېږي. نو دا خو اول شی څه کوم ده همبستري وه، هغه متعلق څه کوم ده مونږ مسایل عرض کړو. دویم شی څه کوم ده هغه ده کھانا اور پینا. نو یو مسله تاسو د ذهن کې وساتئ، چونکه کھانا پینا په خولې سره کېږي، نو دا خوله نه د انسان وډاخلو د دې ولا یو حکم ظاهر ده، یو حکم دې ته ظاهر حکم هم حاصل ده او باطن حکم هم حاصل ده. مطلب دې ته ظاهر جسم لکه څنګه عام جسم ده دغه ولا حکم حاصل ده. مثلا که یو شی مطلب ده انسان بار جسم باندې لګي مبو اچي، لکه څنګه بار جسم باندې مبو اچون یې سره غوونو سره دوايي وغیرہ لګونو سره روزه نه ماتېږي. همدارنګه که یو سړی خولې کې واچي خو حلق نه تیر نشي، نو دې سره روزه نه ماتېږي. نو دا د دې ولا حکم ظاهر جسم ده. اور فقها لیکلي دي چې خولې ته د باطن جسم حکم مسئله ده. کوم کس مطلب د خولې کې ثوکي دی او ثوکي تیر کړي، اگر چې ډېرې جمع کړي وي، جمع کول نه دي په کار، فقها مکروه لیکلي دي روزه په وخت کې ثوکي جمع کول، لیکن که تیر کړي د سره روزه نه ماتېږي. نو دې معلومه شو چې خولې ته د باطن حکم حاصل دی. که روزه ماتې دی نو بیا خو که دې ته مطلب ده دا مون ظاهر کې واچو بیا خو روزه ماتېږي، ولې بهر نه یو شی لاړو. لیکن فقها لیکلي دي چونکه خولې ته د باطن حکم حاصل دی، دی وجه باندې گویا کې دنه نه یو شی یو ایسې نه بل ایسې ته دنه نه لاړو، نو دې سره روزه مطلب ده نه ماتېږي. اور همدارنګه فقها لیکلي دي روزه په وخت کې مسواک کون تر مسواک وي یا وچ وي خشک وي دواړو کون څه کوم ده دا جایز دي، دې سره فرق نه پریوځي. همدارنګه فقها لیکلي دي که یو ښځه مطلب ده شوهر څه کوم ده خوند بد مزاج وي او هغه سختی کوي، مثلا کې مالګه کمه شوه یا زیاته شوه ولې داسې وشو، نو هغه دپاره فقها لیکلي دي چې که چېرې هغه مطلب ده سلن پخوي نو مالګه چکولی شي، مالګه چک کړي او بیا ډایرکټ خولې نه توکي واچوي، څه ذرات څه کوم دي هغه دننه لاړ نه شي. همدارنګې فقها څه کوم ده دا مسله هم لیکلې ده چې که چېرې یو سړی خوله کې اوبه واچوي یا سونګي کې اوبه واچوي پیزې کې، خو مبالغه پکې ونه کړي، نو دې سره روزه نه ماتېږي. نو که چېرې چا ورکې مبالغه وکړه او اوبو ته نه مطلب ده لاړې سونګې طرف نه سونګې پیزې طرف نه څه کوم ده دا جوف معتبر سره بره راست رفتار شته ده، یا همدارنګه خولې نه مطلب ده ښکته لاړې، نو که چېرې روزه ورته یاد وه نو بیا روزه دې سره ماتېږي. او که چېرې چا روزه هېر وه، روزه ورته یاد نه وه او همداسې مبالغه وکړه اوبو ته نه لنډه لاړې، نو بیا دې سره روزه نه ماتېږي، ولې چې دا دې داسې کار څه کوم ده سهون کړی ده، او سهون سره داسې کار وشي نو هغه سره روزه فقها لیکلي دي څه نه ماتېږي. همدارنګه فقها لیکلي دي که چېرې بلا اختیار یو کس د خولې کې ګرد و غبار لاړو یا مکھی لاړه یا مچھر لاړو یا همدارنګه لوګای لاړو وغیرہ ذالک حلق نه دنه لاړو بلا اختیار دی په قصدن نه ده بوتله، نو دې سره هم روزه نه ماتېږي. البته که چېرې چا مطلب د قصدن څه لوګی یا همدا شیان تیر کړو نو مې دې سره فقها لیکلي دي چې روزه څه کوم ده ماتېږي. همدارنګه که یو کس یو ښځه جړو وایي نو جړو ګرد و غبار که چېرې خولې نه لاړ شي نو فقها لیکلي دي دې سره هم روزه نه ماتېږي. باقي څه کوم ده سګرټ څه کوم ده سګرټ کې چونکې حلق نه لاندې لوګی ځي، نو دې وجه باندې که یو کس سګرټ اوس روژې په حالت کې اوسه کوي نو دې سره روزه ماتېږي. باقي فقها لیکلي دي که چېرې چا مطلب ده پان یا نسوار صرف خولې کې واچلو بیا ډایرکټ راوبستو څه ذرات نه دننه لا نړه، نو دې سره خو روزه نه ماتېږي. خو روژې په وخت کې مطلب ده داسې شی خولې کې کېږدون ډېر زیات دي نه ځان بچ کول پکار دي، ولې که یو ذره هم مطلب ده حلق نه لاندې لاړه نو اگر چې قلیله ولې نه وي نو روزه په کوم نه ده به ماته شي. همدارنګه څه کوم د فقها لیکلي دي که چېرې چا په خولې کې مطلب ده وینه جمع شوه او هغه ده وینه څه کوم ده بهر تھوکه، نو دې سره مطلب ده روزه نه ماتېږي. او که چېرې کم مقدار کې وه او دننه لاړه نو دې سره هم روزه نه ماتېږي.
البته که چېرې هغه مقدار څه کوم ده زیات وي او حلقې ذایقه محسوس کېږي نو بیا که چېرې هغه چا تېره کړه نو بیا فقها لیکلي دې سره روژه څه کوم ده دا ماتېږي. همدارنګې فقها لیکلي دي که چېرې چا په غاښونو کې یو شی خښ وي مطلب د ګوشت ټکړه وي یا بل څه ټکړه پکې غاښونو کې خښه شوه نو هغه په روژې په وخت کې که چېرې هغه تېره کړي نو که چېرې هغه کمه وي او تېره شي نو هغه سره روژه نه ماتېږي او که زیاته وي بیا روژه ورسره ماتېږي. او کمې او زیاتې مقدار څه ده نو دا علما لیکلي دي چنا څه کوم ده چوله دا یا دینه زیات مقدار ولا شی څه کوم ده دا مقدار کثیر کې شامل ده. که چېرې دونه شی وي چنې برابر چولې برابر یا دینه زیات وي هغه چا تېر کړو نو روژه ماتېږي او که دینه کم شی و غاښونو کې خښ و او چا تېر کړو نو دې سره فقها لیکلي دي چې بیا روژه څه کوم ده دا نه ماتېږي. نو دا تاسو سره ما مختصرا څه کوم ده د ازدواج تعلق جما همدارنګه کانې پینې په حواله سره مختصر ما مسائل ذکر کو. الله تعالی دې ماته تاسو ته دین فهم او سمجھ نصیب کی اور په دې خبرو باندې په دې مسائل باندې متعامل کوم توفیق نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.